بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه عباد بھائی. او کم کوېشن چې تا وکړو نو به حیثیت پښتون، به حیثیت یو جرنلسټ، موږ چې څومره وګرځېدو، مطلب که د آفتاب احمد خان شیرپا صاحب باندې کم ریسرچ وکړو یا موږ څومره کوریج وکړل د مختلفو پاټو، نو دا زموږ یو فرض جوړېږي چې هغه موږ قام ته کېږدو. دا ستاسو د پلیټ فارم نه دا خبره کومه چې آفتاب احمد خان شیرپا صاحب دا یو پیژندلی قام ګټلی، د دې قوم دپاره ډېر څه کړي دي او حق جوړېږي چې هغه دغه اوټ موږ آفتاب احمد خان شیرپا صاحب ته او سکندر حیات خان شیرپا صاحب ته چې کوم دی دغه پول کړو. وجوهات څه دي؟ بعضې خوبې وي، بعضې به خامې، خو موږ به خوبې هم ښایو، خامې به هم ښایو. خو شکر الحمدلله په آفتاب احمد خان شیرپا صاحب کې څه خامې نشته. د هغه خوبې که زه تاسو ته ووایم نو هغه د چا نه پټ نه دي. د هغه ترقیاتي کارونه که زه تاسو ته د ګیس په شکل کې وښیم، د بجلۍ په شکل کې وښیم، د روزګار په شکل کې وښیم، دغه شان ترقیاتي کارونه که د اسپتالونو په شکل کې وښیم، د سکولونو په شکل کې وښیم، تر سبا پورې دا خبرې نه ختمېږي. خو دومره به درته ووایم چې د قام ګټه دا واحد آفتاب احمد خان شیرپا صاحب او سکندر حیات خان شیرپا صاحب دی. د قام ګټه او د قام پیدا اجتماعي سوچ دا واحد د ډیوې دی. او کومه چې سبا ورځ دا پشمار ګنټې پاتې دي، زه به ده ووایم چې یا 12 ګنټې دي یا 15-14 ګنټې دي، نو موږ دغه وایو چې کم خلک په تیاره کې دي او پوهه نه دي، نو هغوی له پکار دي چې زموږ د آفتاب احمد خان شیرپا صاحب د پلیټ فارم نه دا خبره واوري چې یاره تاسو خپل ضمیرونه سوچ قام ته راولئ، یو پیدې ته راولئ، یو اجتماعي سوچ ته راولئ. نو هغه د چا نه پټ نه چې آفتاب احمد خان شیرپا صاحب ډېر د دې قام دپاره یو د خیر ښېګړې نمونه ده. که هغه د هغه فرزند یاد دی سکندر حیات خان شیرپا صاحب، نو مونږ خو بار بار وایو چې که صفت سبا پورې نه ختمېږي، خو دومره به د بحیثیتي یو جرنلسټ بیا ووایم چې که د قام ګټئ، د خاورې ګټئ، د سیاست په لحاظ سره، د تعلق په لحاظ سره، د تیر شوي اقتدار کې چې کوم آفتاب احمد خان شیرپا صاحب او سکندر حیات خان شیرپا صاحب د هغوی کارونو باندې که سوچ وکړي، نو بالکل دا فرض جوړېږي چې موږ خپل قیمتي اوټ ډیوې له یعنې آفتاب احمد خان شیرپا صاحب ته او سکندر حیات خان شیرپا صاحب ته دغه اوټ ورکړو. ډېره شنورور ولی غواړي وخت د قومي وطن پټي غواړي، لرو بری او شنورور ولی غواړي وخت د قومي وطن پټي